أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. سورة الأنبياء 99 نمبر آیات. په دې 99 نمبر آیات کې دغه مخکینی سبق وضاحت ته چې د الله تعالی نه بغیر چې چا بندګي شوی ده او دغه چا بندګي چې کیږي هغه پر راضي دی او هغه دعوت هم ورکړي دی، نو د عبادت کوونکی او د چا چې عبادت شوی دی دوه به جهنم ته ورځيږي. اوس دې ځکه دغه مسالې وضاحت دی چې د الله تعالی نه بغیر که څوک خدایان وي او د بندګۍ مستحق وي نو بیا به جهنم ته نه ورځي او چا چې عبادت کړي دا غوږ جهنم ته نه ورځي خو چې دوه ورځيږي نو معلومیږي دا چې د الله تعالی نه بغیر هیڅ هم د عبادت لایق شته دی نه. نو الله تعالی وی لو کان هؤلاء آلهة کچرته کې وي دا خدایان ما وردوها نو دی به داخل شوی نه وي د جهنم ته وکل فیها خالدون ادا ټول به دي کې همیشه د چا چې عبادت شوی دی او سوچ عبادت کوونکی دی د الله نه بغیر د ټول به جهنم ته ورځي او همیشه به کې مستقیل پکې نو معمولی جرم او خساره نه ده، لوی نقصان دی. به دغه جهنم هم دومره سخت دی چې لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. لدې جهنميانو د پاره به د جهنم کې زفير تیز چغي دا جوړ ورځول شي ډیر زیات چغي بوخي وهم فيها لا يسمعون دی په دې کې هیڅ هم نه اوري، بس خپل چغي پورا دی د بل چا خبره نه اوري دغه ځکین کې نو ډیر سخت ځکین دی. نو دا تخفیف اخروی دی د مشرکانو د پاره او د هغه چا د پاره د شرک د پاره دعوت چره د شرک د پاره ترغیب ورکړي اخر کو د پاره د آخرت زبردست یې ذکر کیږي. ان الذين قنها كسان سبقت چې وړاندې شوی د لهم د هغوی د پاره من الحسنى زمون طرف نه غوړه بدله انده خلکو پات شوی د زمون طرف نه ولا غوړه بدله مقرر شوی ده، یعنی بدینی عمل کړل دین د پاره قربانای کړي دی بیر دنیا نه تللی دي نو هغه د پاره بدله مقرر ده. اولئک دا کسان به عن حد د جهنم نه مبعدون لري دی و جهنم نه ډیر لري جهنم ته بنا چولې کی. نو دا هم د نیک اعمالو د پاره بشارت شو چې کم خلک نیک دی او دیندار دی نه ګورسته د هغه په نوم باندې خلکو ډیر کفرونه او ناجایز هم شروع کی او ډیر نارواګان راوړي هغه ته منسوبم کی بیا به هم دغه کس ګناګار نه دی او دغه کس په نننی ولې کېږي دا به جهنم نه لري ځکه دغه خلکو ته نه دی ویلي زما عبادت وکړي. لکه عزیر علیه السلام دا دعوت نو ور کړی، عیسی علیه السلام نه دی ویلي چې زما بندګي وکړي خلکو کوله نو دی خو به نه دی ګناګار. دغه شان د کې په دې امت کې امام جعفر صادق رحمه الله یو لوی عالم مجتهد تر شوی دی او د امام جعفر صادق د وفات نه تقریبا 1.5 سال کال وروسته خلکو کتابونه ولیکل او امام جعفر صادق ته منسوب هغه د فقه جعفریه وای او دغه کتابونه د امام جعفر صادق نه بالکل نقل نه دي، اصلي ناجایز ته منسوب شوی ځکه امام جعفر صادق د امام ابو حنیفه رحمه الله ر زمانه سره دی. د امام ابو حنیفه رحمه الله 120 استادان یو پکې امام جعفر صادق هم نو کداغه ناجایز چې کوم فقه جعفری کې ذکر دي دا واقع د امام جعفر صادق نه نقل وي نو د امام ابو حنیفه په اقوالو کې ضرور داخل وي، امام سے بده حقیقت ضرور نقل وي، حالانکه دغه نمونه خبره خو د امام سے په اقوالو کې نشته دي ذکر نشته دي او استاد دی نو معلومه کې دا چې د یو سر کال بعد د خبره ته اصلي منسوب شوی دا حقیقت نه دی. نو بده خبره خو امام جعفر صادق ګناګار نه دی ځکه چې بدین مانستی عمل کړل د دین خط تشریحات کړي وفات شو وروسته خلکو ناجایز ولی کړي ور منسوب کړي. او دا آیات چې کوم دی نه د يهوديان هغه عالم چې ابن الزبعري تاریخ نقل کړی دی چې کله مشرکان د قریش د دې آیات په وجه باندې خپه شو چې انکم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم نو دوی د ابن الزبعري يهودي عالم لراله ورته وی چې قران کې خود سه آیات نازل شو تا ته خودي باره کې معلومات نشته د نغوت اعتراضونه ورخوده ځکه دوی د نبی عليه السلام سره د اسلام سره زدو کینه و سره اعتراض یې ورخوده چې کدا آیات صحیح آسماني آیات نو بده کې خود سه معلومي کې د عیسی علیه السلام بندگی شوی دا هم جهنم ته ورځول کېږي نعوذ بالله. عزیر علیه السلام پکې داخل شو، نور بزرگان پکې داخل شو، هغه سبب سکے نو د دې سره مشرکان ډېر خوشاله شو
چې دا آیات خو زمون خلاف واضح نه در عیسایانو يهوديانو خلاف دي زملګریم ډیر اوس بس کېږي هغه نه بعد د آیات نازل شو نو ګویا چې دا د ابن زبعری جواب هم شو چې کوم خلک چې د بندگی شوی د جهنم ته ورزول کېږي د دین هغه خلک مراد دي چې دی په دغه ناجایز باندې خوشاله دي دعوت یې ورکړي دي خلک یې نه دی منی کړي نو دا به جهنم ته چول کېږي چې دا بزرګان خو دې نو راځي خوشاله به نو دی په ژوندۍ کې خدا کار نو شو ورسته شروع شو نو په دې وجه د خلک په جهنم ته نه چول کېږي نو الله تعالی و ان الذين قنها كسان سبقت وړاندې شوی د لهم د هغوی د پاره من الحسنى د زمون درب نه غوړه بدلا اولئک دغه کسان به عن هر دغه جهنم نه مبعدون لري جهنم ته ورچې خدا سکه چې بیخي بدل لري نږدې ورته هم نه دا زیات تاکید چې دا خلک جهنمی خلک نه دي لا يسمعون ببناور حسيسها كشار د جهنم جهنم کا شار به هم نه اوري یعنی جهنم نه ډېر لري نزدیکی کې ورته نه ځکه دا د عذاب د جهنمی خلک نه دا خو نیک خلک دي وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون او دیو په هغه څه کې چې دوی زرونه غواړي همیشه وبخي کم څه چې دوی غواړي یعنی دوی څه غواړي کم څه چې دوی خوښ فائدمن دي او کم څه چې ضرري داغې نه پناه غواړي نو هر ضرري شي نه بدوی محفوظي هر فائدمن شي کې بدوی مستقلی همیشه وي مرګ ور ناراضي دا په جنت کې لا يحزنهم الفزع الاكبر نشغم جن کوله دوی لرا الفزع الاكبر هيبت الوي فزع يري ته ویل کېږي هيبت ته ویل کېږي نو لوی یاره چې کومه دا لوی هيبت هغه دا کسان بغم جن کولې نشي د دې لوی یری نسې شي مراد دي د اکثر علما راي دا چې د دینه مراد د اسرافیل علی السلام اولنې شپې لیدا اولنې شپې به دوی ورختا کینا لیکن په دې ځکه کې د امام ابن العربی رحمه الله تحقیق ډېر مضبوط معلومیږي او داغه په تایید کې د امام بیهقی رحمه الله یو حدیث هم په تایید کېشته دی امام ابن العربی وایي چې اصل کې دا شپېلې چې کوم دنو فزع رد دا شپېلې بدري زلواله کېږي اولنې ځل چې شپېلې وهله شي اولنې شپې ټول خلک ډېر زیات هیبت واخلي یره به واخلي دا څه आवाज دی خلک بل ژوندۍ خو د هیبت او د یری نه بډکی نو دې ته فزع الاکبر وایي دویم ځل چې شپېلې وهي نو دغه ته فزع الصائق وایي د مړ کېدلو او د بیهوش کېدلو د مړ کېدلو والا شپېلې نو دویم ځل چې شپېلې وهله چې دغه ټول یری د خلک په پات شي څوک به ژوندۍ پاتې نشي بیا چې په دریم ځل باندې شپېلې وهله شي تقریبا 100 کلونه وروسته نو بیا به ټول خلک را ژوندۍ شي قبرونو نه براوځي دغه ته فزع البعث وایي نو د دې دا کوم شپېلې شو اولنۍ شپېلې شو ورته نو وروسته په دوه شپېلې نورې مولا کېږي د اولنۍ چې وهله شي دا خلک به نه یریږي دې ته وفادای چې بس د قیامت احوال شروع شو قیامت قائم دی قیامت د پاره تیارې پکارو موږ ورل کړې دي او اوس پاکستان نوې خبره نشته بس د جهنم د ګناګار د جهنميانو پوزیشن به خرابي او د نیکانو د پاره غوري بدلی دي جنت ته اس خبره پکې نشته دي نو بدی باندې بیان ناراضي لیکن دې ځکه چې زین روایتو کې دا دي چې د جهنم hebat دومره لوی د هر سړی د برسيږي دې ځکه کې وایي چې د نیکان خلک به محفوظ دي دا بد نه یریږي د دې جواب معرفت قرآن ذکر کړی دی چې د جنتی خلکو دایره د لږ سات د پاره ده اولنې شپېلې جو وهله شي اول بلک متحبت جوړ شي بیا به دې ته وریا چې تاسو نوې خبره نه ده د قیامت احوال شروع شو بس دنیا عمر پوره شو بیا به یې ختم شي او مخه ته به سوچ کوي چې سبا جوړيږي بس حساب کتاب جنت جهنم دی جهنم ته بسوځي جنت ته بسوځي هغه حساب خو دې معلوم دی بس یاره به خپل ختم شي خو اول زمانه بلګ یری د غلګ یره د نش برابر د نګوي چې د دې اړول د یری نه دغه یری نه بیخي محفوظ دي یا اړو یری ونه یری دل باقي کم چې ګناګاران دي کافران دغه یره دایمي د مستقر د وګړه یری ده نو هغه د پاره هغه معنی د یری اطلاق کول صحیح دي لیکن دا یره ډېر معمولی سات ته نګوي چې د نش برابر شو وتتلقاهم الملائکه او مخامخ ملاقاتونه بغیر دوی سره پرشتي دا ملاقاتونه به کوم وخت نشرو کیږي کله چې د قبرونو ناراوزي نو دا به هم د هیبتي احوال چې سړی به جامع نه کور هر څه ختم شوی هیڅ شی نه خپل خبروان درک نه لګي او سړی لګړ د قبر ناراوزي نو واقع چې د هیبتي غونې منظر دی نو څنګه چې د قبر ناراوزي پرشتي به سره مخامخ شي او دې ته زبردست ډاډ ورکړي چې یریږي ما تاسو حالات ډېر خدي تاسو لپاره بهترین تیاری شوی دی جنتی لباس او د مکه د بشارتونو خوشخبریانه بوته واوري چې موږ در سره یو موږ سره ملګری یو چې از رخ کده پورته نه کوي صح به ډاډه کی
نو دا به د قبر نه راوتلو سره سم فرشتو ملاقاتونه شروع شي. بیا چې کله جنت ته روانې په دې لاره به هم فرشتې به د سلام کوي، ځای به د هغې مضمون ذکر شوی دی. بیا چې دروازو ته ورسېږي نو هلته به ته فرشتې ډېر خوش آمدید ووایي، او د هغې نه بعد چې کله داخل شي نو جنت په هر دروازه باندې د سلام فرشتې به د سلام کوي او د دې ته خوش آمدید به ورته وایي، هرکلی به ورته وایي. نو ټوله به خوشحالي فرشتې به د هر ټایم په روڼ تندي باندې میلاویږي او سلام په دې باندې به سلام اچي. نو په دې ټولو صورتونو کې به ډېر سره فرشتې مخامخ ملاقاتونه کوي. هذا یومکم الذي او ورته به وایي چې دا هغه ورځ ده کنتم توعدون چې تاسو سره وعده شوې وه، یعنې نوې خبره نه ده، یارېږئ مه. همدغه وعدې دي چې کوم قرآن ذکر کړي بیا هغه خبرې شروع شولې. یوم نطوي السماء کطی السجل للکتب، او په هغه ورځ باندې چې موږ راونغاړو اسمان لره په شان د رانغښتلو د یو مضمون په کاغذ کې. کتب جمع د کتاب کاغذ ته وایي. څنګه چې یو لوی مضمون یو لوی داستان په یو کاغذ کې نغښتی کېږي او راګیرولی کېږي، دغه شان ده کې د دومره اسمانونه او ځمکې د به الله تعالی راونغاړي، دا یو ځای به کړي. حدیث مبارک یې ردې وضاحت داسې ده چې الله تعالی به دا وځمکې و اسمانونه سره د هغې د مخلوقات دا به راونغاړي او د هغې نه بعد به یو لاس کې ونیسي، و اسمانونه وځمکې، او دا به د الله تعالی په لاس کې د الله تعالی د شان مطابق داسې ښکارېږي لکه په لاس کې چې د اوري دانه پرته وي، په داسې انداز باندې. الله تعالی د دومره لوی قدرتونو مالک دی. نو ځمکه و اسمانونه به د یو مضمون غونډه کې لکه څنګه چې مضمون په کاغذ کې رانغښتی کېږي داسې به راونغښتی شي. د کائناتو دومره لوی داستان او لوی علم د انسان د دماغو نه ورخه خبره ده، لیکن الله تعالی چې څه ویلي هغه ټیک دي او د الله تعالی د قدرت نه هېڅ بهر نشته، داسې به کېږي. الله وی کما بدأنا، لکه څنګه چې موږ پیدا کړي اول خلق په اول پیدایش سره، نعیده موږ دا دوباره پیدا کړو. وعدا علینا، دا وعده په موږ باندې ده. انا كنا فاعلین، یقینا موږ دې کار لره کوونکي یو، دا کار به لازم کېږي، دې کې شک نشته. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون، یقینا موږ لیکلي دي په الزبور په کتاب کې من بعد الذكر رسد نصيحتنا ان الارض يقينا زمکبه يرثوها په میراث کې وړي عبادي الصالحون زمانه کان بندگان. دا د آیات لفظي معنا شو، دا بشارت دنیاویم کې دی شي، بشارت اخرویم کې دی شي، دوه احتمالونه بکشته. د اکثر مفسرین رائے دا ده چې زبور دا زبور جمع ده چې په ځمانه پیش شي او د دې باندې چې کوم وروسته واو دې د ختم شي. نو زبور چې کوم دا کتاب ته ویل کېږي. نو په دې ځای کې دا چې جمع رااله نو معلومي کې دا چې په معنا د کتابونو سره دی. موږ لیکلي د کتابونو کې وروسته ذکر او دا اکثر مفسرین رائے ده. من بعد الذکر وروسته د نصیحت نه مراد چې کوم تورات، د تورات نه وروسته د تورات د نازلېدلو نه بعد موږ په ټولو کتابونو کې دا مضمون لیکلی دی، کوم آسماني کتابونه چې دي چې ان الارض يرثها عبادي الصالحون، چې یقینا ځمکه به په میراث کې وړي زما نیکان بندګان. او د ځمکې نه کومه ځمکه مراد ده چې کومه ځمکه به نیکان خلک په میراث کې وړي او د فاسقانو فاجرانو نه به ازادېږي. نو د اکثر علماو رائے دا ده، په دې کې ابن عباس رضی الله عنه هم شامل دی، په مفسرینو کې امام رازی رحمه الله هم شامل دی، کوم چې دا تفسیر کبیر لیکونکی دی، مشهور مفسر دی. هغه وایي چې د ان الارض نه مراد ځمکه د جنت مراد ده، چې جنت ځمکه به خالص نیکانو خلکو ته میلاویږي، بل چاته به نه میلاویږي په میراث کې، د دوی په نصیب باندې د بل چاته نه میلاویږي. یو د امام رازی رحمه الله په دې معنی یو دلیل دا پیش کړی دی چې دا احوال د قیامت ذکر کیږي او قیامت د قایمېدلو نه بعد دنیوي ځمکې نه چې څوک یې په میراث کې واخلي په هغې کروندې شروع کړي، داسې نشته. نو قیامت نه بعد چې کومې ځمکې میراث کې راځي د خو جنت ځمکه د بله ځمکه اډوله کېدی نشي. نو دغه هم د دې خبرې تایید شو چې د دې نه مراد جنتي ځمکه ده، جنت به صرف نیکانو خلکو ته میلاویږي، کافرانو په کیسه نشته. پاتې شو دنیاوي ځمکه نه. په دنیاوي ځمکه کې مسلمانان نیکان خلک هم شته دی چې هغه ډېر ریاستونه ځمکې الله ورکړي، کافران هم په ډېرو ځمکو باندې قابضین دي.
نو هغې نه معلومه شوه چې کافر د دنیا کې ځمکه د کافرانو سره هم شته، فاسقانو فاجرانو ګناهګارانو سره هم او د نیکانو خلکو سره هم. لیکن د ابن عباس رضی الله عنهما یو قول دا هم دی چې دلته کې د ارض چې کوم ده ان الارض ځمکې نه مراد که عامه واخیسته شي دا معنی هم صحیح ده. څنګه عامه ځمکه یعنی دنیاوي ځمکه او اخروي ځمکه دواړه نیکانو ته ملاویږي. نو دنیا اخروي ځمکه یعنی جنتي ځمکه خو بیخي مضمون واضح دی، باقي څه بحث نشته. دنیاوي ځمکه کې خبره دا ده چې مخکې د اسلامي تاریخونو کې د دنیاوي ځمکې هم مسلمانانو لاسونو ته غورځېدلې وي. ډېره زمانه په دې باندې اسلامي نظام و، د مسلمانانو اجتماعي قیادت و، د مسلمانانو یو روب یو اتفاق یو دنیا کې او دبدبې لرله. بیا د مسلمانانو د ګناهونو په وجه باندې د غفلت په وجه باندې او په نظام حاکمیت کې د غفلت د وجه نه کمزورو د وجه نه ورو دغه ریاستونه د مسلمانانو د لاسونو نه ووتل او مسلمانان چې دي نو بغیر د ریاستونو نه پاتې شو. که برای نام د ریاستونو مالکان دي هم د غلامۍ ژوند تېروي، لیکن د دې باوجود یو وخت سره روان دی چې د ځمکې به ټولې د مسلمانانو لاسونو ته بیا غورځېږي، کله به غورځېږي. دا به د مهدي علیه السلام چې کوم انقلاب دی، کوم چې حدیثو کې پیشنګویي شوې ده، د مهدي علیه السلام پر انقلاب کې به دا ټولې ځمکې بیا د مسلمانانو قبضه کې راځي. او دغه د مهدي علیه السلام دغه روایت چې کوم دی نو شاه نرشه کشمیری رحمه الله لیکلي ده چې دغه متواتر روایات دي، یعنی انکار کول دي کفر دی، سره به کافر کېږي. په آخر زمانه کې به بالکل یو انقلاب قایمیږي او دغه سربراهي به د مهدي علیه السلام په لاس باندې، بیا به دغه انقلاب په منځ کې به عیسی علیه السلام هم د اسمان نه راکوزېږي او د ټول دنیا به د مسلمانانو لاسونو ته بیا غورځېږي. نو ممکنه ده چې همدغه حالت تی مراد دی چې په آخره کې به د ځمکه بیا نیکانو ته په لاس باندې ورځي. نو دا دواړه احتمالات په خپل ځای باندې سمون خوري، ځکه نور تاییدات یې شته دي.